دویم ہمیں سے کڑے دا شرح حدیث دا ٹولو میں کڑے دا او دریم چکم اعتراضات واردو با حدیث باندے لا اعتراضات میں بیان کرے او سلورما مسائل مستنبطہ میں بھی مسائل مستنبطہ لن پیزدم خبر فاتح دا چی بیان دا مذاہبو ادلہ دا ظاہبینو او ترجیح دماغ اور راجح نو دے کی مذاہب و سفید جانا یو دے مانا خبرنا اگر کوئی چکم طالب خبری کوئی ماتا یو یو ہے نو دے ربا دا خبر اچھی ویدو یو دے خبری دے ربا دا انتاز دفار یو دے منع مطلقان سمجھوئی منع مطلقان سمانا یہ استقبالا مانا دے استدبارا مانا دے منع مطلقان استقبالا مانا روایا استدبارا مانا دے مطلقاً پابادے کے معنی دے اور مساحرہ کے معنی دے استقبالا معنی دے استدبارا معنی دے پابادے کے معنی دے اور مساحرہ کے معنی دے دادا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ مطابق اللہ امام ابو حنیفہ اور صحابہ کے چا قول دے ابو ہریرہ ناصر ان کا ابو ہریرہ دے عبداللہ بن مسعود دے ابو ایوب انصاری دے ابو ہریرہ دے عبداللہ بن مسعود دے ابو ایوب انصاری دے یو قول احمد بن حنبل دے جو قول احمد بن حنبل مذہب ہے جو قول ہے صحابوں کے ذکر شو ابو ہریرہ عبداللہ بن مسعود ابو ایوب انصاری او مصدر او بس زیاد کھاتا اور زمون دے امام سے مسلک تیرا مطابقی دے اور یو قول احمد بن حنبل دویم قول دا جواز مطلقاً دے جو مطلقاً جائز جواز مطلقاً جواز مطلقاً کہ صحرا کے جائز دے بنیاد کے جائز دے مطلقاً بڑا مانے کوا اور استقبال جائز دے استقبال جائز مطلقاً کی تعمیم کو استقبال جائز دے اور استقبال جائز دے صحرا کے جائز دے اور بنیاد کے جائز دے زیادہ چاہ قول دے تداول ظاہری لگ سفر مکوی تاریخ و ذکر کون خواہ داود ظاہری سوکتی دا ٹول ما قدن کرشی مرجعہ سوکتی و فلان دا ٹول برد انشاء داود ظاہری دا مذہب ظاہر دا حدیث تا گوری اور صحابوں کے عائشہ صدیقی دے اور تابعین کے عائشہ صدیقی دا قریب دا شاگر دا ہوا دے جواز مطلقاً مطلقاً تو استقبال ہم استقبال ہم و صحرا کے ہم و بنیان کے ہم مسلک تداول ظاہری جو اور صحابوں کے عائشہ صدیقہ دا اور تابعینوں کے اور وہ تعبد زبیر سے تابعین درین قول صدی منع و صحرا کے و جواز و بنیان کے صحرا کے منع عبادے کی جائز دے ہم استقبال ہم استقبال استقبال او استدبار مخکول او شاکول فبنیان کی جائز دے پابادے کی ابادے نا مراد حمام دے ابادے نا مراد دے دے حمام دے گنیف دے اگر دیتے مراد دے او بسحرا کے دا ممنوع دے دا مذہب دا امام مالک اور احمد بن حنبل دے دا شافعی دے مذہب دا امام مالک دے ورسرسول دے امام شافعی اور اسحاق ہم دے اسحاق ابن ابراہیم ابن راہوے اسحاق ذکر ذکر کون چھے امام ترمذی ذکر کرے تابع مجتہد و مقبل زمانہ کی مذہب الہ خوش ہے اسحاق ابن ابراہیم ابن راہوے امام شافعی امام مالک اور اسحاق
او یو قول د احمد دام دی احمد یو قول کې موږ سره دی یو کې دلته کې دی نه تیرو د احمد نه دی د چا مذهب شو شابه د امام شافعي او د امام مالک د احمد نه دی او د اسحاق په صحابو کې د عبدالله بن عباس او د عبدالله بن هلکه دی د احمد یو قول دی صحیح د احمد درې قول دی ٹھیک د احمد یو شاذ قول دی او په صحابو کې د عبدالله بن عباس او د عبدالله بن عمر دی په صحابو کې د عبدالله بن عباس او د عبدالله بن عمر دی څو قول چې مولانا صاحب درې قول شي یاد بلی شي د مالک او د شافعي یو قول د احمد دی یو قول او په صحابو کې د عبدالله بن عمر او د اسحاق دی او په صحابو کې د عبدالله بن عمر او د عبدالله بن عباس څلورم قول څه دی چې استقبال منع د مطلقاً پرون چې کوم قول تیر شو امام ترمذي ذکر امام ترمذي په دې کې ذکر استقبال مطلقاً منع دی مطلقاً څه صحرا کې به وکړونیان کې او استدبار مطلقاً جائز دی که صحرا کې به وکړونیان کې یعنی دلته صحرا د بنیان فرق نه کوي د استقبال او د استدبار استقبال مطلقاً معنا څه معنا کړل د بنیان کې به صحرا کې او استدبار مطلقاً جائز دی که صحرا کې وي هغه بنیان کې دا چا قول دی دا یو قول د احمد بن حنبل دی پرون ترمذي کې دی ویلي یو قول د احمد بن حنبل دی پرون ترمذي کې او یو قول د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پرون امام ترمذي د احمد ته منسوب کړي امام ترمذي پرون د احمد دا مذهب لري او یو قول د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی شو ضرور بالذم قول منع الاستقبال مطلقا استقبال مطلقا ممنوع دی مطلقا څه که بنیان کې وي که صحرا کې وي استقبال ممنوع دی مطلقا چا به شي که صحرا کې وي او که بنیان کې او استقبال جائز دی خو صرف په بنیان کې صحرا کې نه ګوره وختي استدبار مطلقا جائز ہو یاد ہے وقتی قول کی استدبار مطلقا جائز ہو دلتے استدبار جائز ہے حکم دے گی بنیان کی صحرا کے نا دا امام ابو یوسف قول دا امام صاحب نے نقل ہے امام ابو یوسف قول دا جانے نقل گئی دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکه د دې وختي قول کې فرق باندې پېښ شي وختي قول کې څه استقبال مطلقاً ممنوع په صحرا کې کې بنیان کې او استقبال مطلقاً جائز په صحرا کې کې بنیان کې دلته استقبال مطلقاً ممنوع دی په صحرا کې کې بنیان کې او استقبال مطلقاً جائز نه کوم ځای کې جائز دی صرف په بنیان کې دا امام ابو یوسف نقل کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شو قول شو اذا شپږم قول استدبار مطلقاً ممنوع دی د دواړو قبلونه د بیت الله نه او د بیت المقدس نه منع مطلقاً د استقبال هم د استدبار هم صحرا کې هم بنیان کې هم منع مطلقاً شبه د استقبال نه هم بنیان کې هم او صحرا کې هم دا چا قول دی د محمد ابن سیرین دا د محمد ابن سیرین قول دی سمې وي یو وایي منع د استقبال دواړو صحرا کې هم بنیان کې هم خو د چا نه د قبلتینو نه د محمد ابن سیرین قول ٹھیک شو خبر هذا يوم الحمد أغمق يجسمه هذا يوم التبليل بيت الله هذا بيت الله هذا الدوار هو قول لي والدوار ممنوع لي وصرف ده أهل مدينة ونفار
استدبار دواړه ممنوع دي. خو چا دپاره؟ اهل مدینه. اهل مدینه ولې راوباقي ټول جایز دا ولې کمزوري شوال دی په کتاب اهل مدینه وتلي دا خو د منځونو خطاب ومني دی د رجوع ماهي ته دی نو زموږ په کې موږ پکې لاړو دا خو بس دا ښکاره خبره دا دلیل ورلوړي چې خطاب اهل مدینه وتلي صرف اهل مدینه او استقبال ممنوع دي موږ له جایز دی ما سوې پیدا ټول کتابونه چاته دي هغه ته او دا منع عنده د هغې لپاره دي نو موږ لا څه جایز شي کمزورې ماده ها اخري ادب او دانې دواړه مکروه تنزیهي استقبال او استدبار حرام نه دي مکروه تحریمي نه دي بلکې مکروه تنزیهي دي استقبال استدبار دواړه څه دي لکه د صحرا کې وي که بنیان کې ګرځي کې وي مکروه تنزیهي خلاف الاولاد یعنې غوره دا دي چې استقبال مه کوه استدبار مه کوه هم بنیان کې هم صحرا کې غوره دا دي نور څه ګناه پکې وقتی خو منع و حرام و وقتی زوا لکه مکروه تحریمي وقتی زوا منع و مکروه تحریمي و او وسوی لکه خلاف الاولادات دا وپېژنې بار بار انشاءالله چې کراهیت تنزیهي مکروه تنزیهي مقابل جایز دا مکروه تنزیهي مقابل څه وي لکه په ولاړو ډول مکروه تنزیهي نو که څوک کوي جایز جواز خبر ورکې کوم په ولاړو بس کل مکروه تنزیهي دي څه معنا چې اولاد دي په ولاړو مسته نور جواز شته ګناهګارۍ کې پې نه دا څرنګه استدبار په صحرا او په بنیان کې مه کوه مکروه تنزیهي خو که دې وکړل ګناه پکې نشته اولاد دې مه کوه دا د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه یو قول یو شاذ قول د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه نو څو مذهب ذکر کړ اوس به صرف دا ائمه او راشدان صحابه اسانه شي یو قول چې منع مطلقا دا زموږ د امام ابو حنیفه رحمة الله باندې پوهېږي نو صرف بیت الله منع مطلقا دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه یو قول د احمد بن حنبل دویم جواز مطلقا صحابه پرېښودل دویم جواز مطلقا چې صحرا او بنیان دواړو کې استقبال هم جایز دی استدبار هم جایز دی دا د چا قول دا د داود لاهري دریم چې په بنیان کې جایز دی هم استقبال او هم استدبار او په صحرا کې منع دی هم استقبال او هم استدبار دا د امام مالک او امام شافعي اسحاق قول دی مذهب دی بلکې او یو قول د احمد هم دی ورسره څلورم څه استقبال منع دی مطلقا د صحرا کې وي که په بنیان کې وي او استدبار مطلقا جایز دی د صحرا کې وي که په بنیان کې وي دا یو قول د احمد دی او د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه او ترمذي دا د امام احمد مسلک ګرځولی دی یاد لرئ دا خبره څو شو پنځم څه دی پنځم کې استقبال منع دی مطلقا د صحرا کې وي چې په بنیان کې وي او استدبار جایز دی خو په بنیان کې صحرا کې ممنوع دی دا امام ابو یوسف رحمة الله علیه نقل کوي د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه یاد شو دو جو لکه پنځم او شپږم قول منع د استقبال استدبار د دواړو نه په صحرا او بنیان کې خو دواړو قبلو ته چا دواړو قبلو ته دا د محمد ابن سیرین او اووم څه مې وویې چې دا خطاب مختص د منع ده منع ده د دواړو مطلقا منع ده هم بنیان کې هم صحرا کې هم استقبال استدبار او خطاب مختص د اهل مدینه سره دی د ابو عوانه قول چا قول دی ابو عوانه او ادب قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه دی اذا منع مکروه تنزیهي ده استقبال او استدبار او صحرا کې هم بنیان کې هم ومکروه تنزیهي ده یاد لرئ شو خبره اوس به راشي مولانا صاحب دلایل شروع زموږ لومړی دلیل د ابو ایوب انصاري روایت و چې کوم تحت الباب ذکر لومړی دلیل دا د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه دلیل اذا اتيتم الغائط چې تاسو راځئ چاته هغه منخفض ځای ته برابر
خبر کپ بنیان کی وی او په صحرا او د غایب د پیو د سماعت مغشتي د غایب د سره شي پیو د سماعت د بلا تستقبل قبل بغایت المنافع غایب څه ډول باندې لته شي د مکان منخفض اخلي اے مولانا صاحب چې کوم خلق په بنیان کې دنه او د سماعت کې نو هغه په کوم ځای کې کوي جوړه جوړ کړی دا په لور د کې حضور جوړه تو پوجا ته ونه کوي خدای پاک کوي کنه دا یې کوم په لږه چته حضور لا لکه سفر کې نو چته هوڅ چې ده کا غایب تو په مې په پرځ باندې کوي حضور کې نو په صحرا کې دي او په چته په بنیاد کې یو خبره دا حدیث ما مستدل قل لا تستقبلون او لا تستكبرون یا دا او غایب دې پکې او ورته دې پکې مطلق او دا ابو ایوب انصاری له په مراحل لري دا هغه د کومه معنا په کوم کړي دا وایا کنه چې بنیان کې تن نه بمونه انحراف کو یا ولا د دې نه انحراف کو او یا ولا مراحل نه انحراف کو بل څه تسمع نو یو دلیل زمون حدیث تا چاشو د ایوب انصاری شو نور سره نکاح دویم دلیل زمون کا حدیث دې مولانا صاحب د یو مستا سما بل حدیث دې دویم حدیث هغه دا عبد الله ابن حارث روایت دې په باب کې شامل هغه عبد الله ابن حارث روایت دې بلکې دا د لوسقه بل روایت د سلمان دې په باب کې ورته اشاره شوې سلمان فارسی نهانا رسول الله مبارک ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستقبل القبلة كابسه بغائط او بول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستقبل القبلة بغائط تاكل اغجم دليل يتوب استغفار يعني وهم باب كنا دلتا صرف استغفار لا بل استغفار مرافق ودولو رسول الله مكاو هذا جاء دليل شو جاء بسي يسوع استغفار من اگر دل اگر رحمت پاو کے مقصد پہ دلی کرے ہمارا تصور ہے کہ استغفار من پہ بندے کے جا مانا استغفار ہم ودولو رحمت پاو باب مسلم کی او بل دلیل دریم عبد الله بن حارث دے ملکا عبد الله ابن حارث ابن جذمہ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقول أحدكم مستقبل القبلة سمعوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقول أحدكم مستقبل القبلة ينهى أن يقول أحدكم مستقبل القبلة دا بیا هغه کاته دي چې څوک استغفار کوي او ما درته وې نو په دې کې دلیل شو چې استغفار ته ممنوع شو د استغفار ما سره نور دلایل شته دا وایو په اعتباري روایت دې جوړه وکړه دا حدیث په کوم ځای کې دی او ویل ابن ماجه کې په صحیح ابن حبان ټول ولکا درې یو دا باب روایت او یو دا سلمان یو دا عبد الله بن حارث سلام دا بوله روایت لیکا سلام دا بوله روایت لیکا الفاظ سری انما انا لكم بمنزله الوالد للولد انما انا لكم بمنزله الوالد للولد دا تمهید دې چې اصل تاسو وایي چې ماته ورته سوال ضرورت دی چې څنګه وایي انما انا لكم بمنزله الوالد للولد
उअल्लिमुकुम ला बजू का तालीम वर गई इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद लिल वलद उअल्लिमुकुम इज़ा अतैतुमुल गायता फला तस्तक़बिलूहा वला तस्तदबिरूहा जो अली के इस्तेमाल इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद लिल वलद उअल्लिमुकुम इज़ा अतैतुमुल गायता फला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा तभी फला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद लिल वलद उअल्लिमुकुम इज़ा अतैतुमुल गायता फला तस्तक़बिलुल क़िबलता आयत नंबर 10 वला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा पूरा बंदक थी माने नरा का तेरा कुरिया बड़े मुफ्ती के का ताकि मान नंबर लगता हुए दैट टूल कौली रिवायत हुई के वाया जदी और टूल मुहर्रिम और टूल कवाइद कुलिये बोले कौन पे वही सभी जदी यो कौली की द्वे में सोवे लगे यार माशाल्लाह तो सोचना कभी क्या यो कौली की द्वे में सोवे मुहर्रिम की द्वे में सोवे कवाइद कुलिये सरोवर मुहतमल में इस्तेमाल बकी निश्ता मुसर्रह गैर मुहतमल मुसर्रह दादा बोले और दा कम देखे मुस्लिम इब्न माजा नसाई के हमारे बना अबू दाऊद के मुस्लिम इब्न माजा नसाई के पूरे हवाले बच्चे अबू दाऊद के बल निकल साद इब्न हुनैफ रिवायत बल साद इब्न हुनैफ रिवायत रेब दे बिल्लम दे इज़ा खलौतुम इज़ा कलम गान लशे मुराद न उस्मान दे इज़ा खलौतुम जो खलात दे मुराद न उस्मान दे गान लशे दा कल्पना न फला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा वला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा मुस्नद अहमद के रे सुनन तज़ारवी की तज़ारवी के रे मुस्तदरक का हाकिम के मुस्नद अहमद के सुनन तज़ारवी के मुस्तदरक का हाकिम के क्या बोले है कौली दे क्या मुहर्रिम दे ये ना बोलो महमान अल्लाह क्या पैदा कुलिया दा जो आम पैदा और इस इस्तेमाल पर ये निकला और इस्तेमाल पर मना कहे तो दूसरा वाला का बिल्कुल शबगम लिखा हदीस सुराक़री قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول पर मरफू लिखा असदात ने जसाल इब्न हुनैफ कौल असना वेदा अबू हुरैरा कौल जैसे कि देला कवाया कुल मरफू दा मरफू ले दसराका इजा अतैतुम अलबराता मुराद ने बोले बाहर मैदान में देखा मामा कबीर की मुराद ने उस्मान दे वो उम्मत और उस्मान दे खलक बात दिल से का रास्ता ताबीर इजा अतैतुम अलबराता फअक्रिमू क़िबलतल्लाह अज़्ज़ वजल फअक्रिमू क़िबलतल्लाह अज़्ज़ वजल और इल्लत ज़िक्र का और इल्लत आम दे ता इकराम बेवाजिब सहारा के न के तो इकराम में वक़्त लेके के रखा बुनियाद के वक़्त के और इकराम पदीम दे के मख बहुत न के इकराम पदीम दे के शाब होता है इज़ा अतैतुम अलबराता फअक्रिमू क़िबलतल्लाह अज़्ज़ वजल हदीस मरफूअ है इकराम बुनियाद और सहारा जोड़ के और कौल और क़ायद जोड़ सनद और मख और शाब जोड़ सनद दा हदीस पर नस्ब राया के हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह दा हिदायत तखरीज करे थे नस्ब राया अल्लामा ज़ैलई देवदा ज़ैलई लवड़े पर नस्ब राया के ज़ैलई लवड़े पर कम से के पर
الغاية کې تخریج احادیث الهدایه کړي ها بل مولانا دوشو شپاشو بلوكا من قبل تجاه الكعبة من قبل إلى تقبل تجاه الكعبة قبلة مهامة جاء يوم القيامة ومرض يجيب ذي صيغة ماضي تحققا من قبل تجاه الكعبة جاء يوم القيامة وتقبله بين عينيه قیامت پر ورځ برابر لاړې ورسره وګورې میاس کې وي دا ولې قبرې ته لاړې وګورې او دې کې بخاري کې راځي ایمان دې کې قبرې ته لاړې وګورې راځي دا حدیث د جاري د حذیفه مرفوع لخط دا حدیث د حذیفه مرفوع او په صحیح د ابن خزیمه کې او په صحیح د ابن حبان کې فصحيح لابن خزيمة أو فصحيح لابن حبان کوئی شيء به اس مولانا صاحب تداول ظاهری روایت جواب ورکړه د داوود ظاهری روایت موایا دا عائشہ صدیقہ روایت کې نور کړه سره اقوال کې د عائشہ صدیقہ او داوود ظاهری په یو ځای جواز مطلقاً دلیل وایا ذکر عند رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يكرهون د پیغمبر مبارک په مخ کې یو قوم ذکر شو يكرهون ان يستقبلوا بفروجهم القبلة چې یو قوم دی یعنی په خپل فرجونو قبله ته مخ کول مکروه دی ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم تبذور الفاق ومخي يقوم ذكر شو كم قوم يكرهون ان يستقبلوا بفروجهم القبلة يسأل يقوم ذي يعني مكروه في قبلته بل فرجون مقامه فقال أراهم قد فعلوها غمان بكم أرا مجهول بمعنى الظن ذيك وخبركم لصبركم أراهم ذمانكم قد فعلوها أراهم ذمانكم قد فعلوها تكارك استقبلوا بمقعدة القبلة استقبلوا بمقعدة القبلة استقبلوا بمقعدة القبلة كما القبلة مخي فحديث بشوي ذكر عائشة صديقة فرمائے ابن ماجہ کے ذکر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم یو قوم ذکر کړل حضور پاک او مخکې يكرهون ان يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال أراهم قد فعلوا ذكر ولكي يستقبلوا بمقعدة القبلة ابن ماجه ادينا جواب بتاعه مولانا سے ددی جواب دار چې ددی دو سند دي یو کې عراق دی د عائشہ نقل دی عراق نقل کوي د جانا د عائشہ او د عراق سما د عائشہ ثابت نه ورته یو سند کې عراق نقل کوي عراق په کاف سره عراق ولا مجاز
عراق نقل کئی پکاف سرا دا عائشی صدیقینا او سما دا عراق دا عائشینا ند ثابتا منقطع شو او مولانا سے رسول پیدا دا عائشی معاصر لکه بعد خلق وی نو امام بخاری تصریح کرده چې سمه ده نه کړ معاصرت پریدوا دوی بشر د مسلم د معاصر دی هغه امام مسلم چې زمانه یې وته کې دي سما به کړ امام مسلم چې زمانه یې وته کې دي سما کړ امام بخاری تصریح کوي سمه نه کړ ولدا نو زمانه کې شي اچي وایي چې زمانه یې وته امام مسلم چې زمانه یې وایي د عراق ودا عائشہ زمانہ یہ ور هغه کې احتمال دلیل کې سما به امام مسلم وایي احتمال دلیل کې سما دیکھیں امام بخاری تصریح کړي سما نه نو قضیه شو دویم سند کې خالد ابن ابي السلط خالد ابن ابي السلط دویم سند کې خالد ابن ابي السلط دا ضعیف راځي نو یو کې عراق نقل کوي دا عائشینا چې د معاصرت اشتق امام بخاری او ټول محدثین او تصریح کړي سمې ثابت ده منقطع شو بلکې خالد ابن ابي السلط راوي په اتفاق ضعیف بالاتفاق نو په دې کې له حرمت او کراهیت تحریم ته نه ثابتول شي او جواز یې ثابت ده دا خواږه شو خدوی بل دلیل عملا سره نوٹ کا معقل ابن ابي معقل روایت ہے معقل ابن ابي معقل سوئی نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين ببول واحد ابو داود کی روایت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم شابه څنګه پوری کړه یو مې دا یو بل جواب کوم دا غیتا مقصد نه چې استنجا وخت د قوم مکروه کوي نو دا اول به مو استنجا وکړي دا یکرهون ان يستقبلوا بفروجهم على القبلة چې فقیرین نو مخ نه کوي قبله او نشاط نو یې سوي وراهم يستقبلوا بمقعد في القبلة تمام قبله ته مخ کوي مالک مستن جوړوي کوم طرف ته مخ کوي یعنی دا دریم جواب شو څه شو دریم جواب دا دې دا مطلب نو چې سجاده کې پکې نشته سجاده کې پکې نشته نو دا ما قبله ته مخ کې هغه ما قبله ته مخ کاوه دا په پرتو کې پټم دی نو مخ کول شاته یا د بیره مخ کې ثواب دا دریم جواب بل جواب بل حدیث جواب معقل ابن ابي معقل الباني سری نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين ببولنا وغائط ان نستقبل القبلتين ببولنا وغائط تدوار القبلة ومنا فكرات تدوار مولانا زيرو نبي بيته يقولي دا خطاب د مدینه وکړه خطاب چا دی او په مدینه کې چې بیت الله ته مخ کړو شابه چا تراتا بیت المقدس پتا او مثال کول دا تمامه بیت الله فرض هغه مخامخ دیوال مدینه فرض کا متمانځه کله شام فرض کا په دې خوا مخ کې بیت الله نشا چا تراتی بیت المقدس او چې دې خوا شاکی نو مخه چا تراتی نو مقصود بیت المقدس نو مقصود سو نو بیت المقدس تم مخه وشاله بیت الله بیت المقدس تم مشاکه ومخه بیت المقدس بیت الله دا کتاب د مدینه تحویل تبلیغ راغی بالکل تحویل تبلیغ څنګه راغلی ماذا بالکل اپوزیټ ماذا تحویل تبلیغ څنګه راغلی بیت المقدس تداسي نو ایدا سے منو بیت المقدس تا ایسا بتاؤ داسي اور جو سنگ تحویل لگے تو فوراً داسي رسول اللہ مبارک کلام کا حال کلام کو ماننے کے یہی لو ارزقون میرا اثر تو ہے
Menjawab dalam sekolah tak cakap dia rasa. Dalam sekolah kita masyarakat berat bayar kan? Dasar waktu dia jam berat bayar. Maka sering lawan tamu dia masyarakat dah pilih bayar. Namun apa mereka kewayu apa udara apa karena awal tersebut. Awal tersebut. بمخ بشارته شيء ورقة يخبيل قرب طب صدق يا زيد ربطته شيء ورقة يخبيل قرب جب ربطته شيء ورقة يخبيل قرب أو مخ بشارته شيء ورقة يخبيل قرب ندقى مثال مخ بشارته شيء يبدأ كنا نقول بالكل بيت الله وبيت المقدس وسماه نو اصل كنا ها القبلتين سما اشوا بيت المقدس سما بيت الله الاشاره دي او بيت المقدس شاكي بيت المقدس بيت المقدس بيت الله الاشاره دي او بيت المقدس شاكي بيت الله الاشاره تو ځکه متا خطاب د مدینه وتره او موږ ثلاث سنره موږ قبله بيت المقدس شمال تره دغه او بيت الله کوم طرف تره مغرب تره خلاص جو خبره ورپسې تاسو شو دا راوړي دلای شو ما جوابونه درته وکړل اوس برا شو او تاسو منتفلت جاه کعبه دې وایي دا غي نه موږ له تعالی نصر معلومات یا سر جلاري تنقل چې هغه شريعي دی او نجس نه دی لاري تنقل چې شريعي دی مستقذري نجس هوني خلق پیدا نه دی دا ممنوع دی نو نجاست په وخت کې باور ورته کې غایب ورته کې په طریقه ولا ممنوع شي هغه په طریقه دلالت النص معلومیږي ها اوس براشو مولانا صاحب داوی دلایل ولا چا دغه په دې راشه خبره دلایل هو ایدا امام مالک او د امام شافعي دراشه وسره په دې دلیل کوم باب ما جاء من الرخصة في ذلك ودي منتهى جابر بن عبد الله سوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بقول ورأيته قبل أن يوقظ بعام يوقع المخي يستقبلها عليك من سقط القرآن في أبان ابن الصالح لبكي وزعيم كلامي دي جاتني صوت بكي أبان ابن الصالح أو ما بكرون بيو يحافظ ابن عبد البر ابن حزم ضعيف والتوي يحيى بن معين نسائي ضعيف والتوي احمد بن حنبل سوي احاديثه اوارديه نبدل محمد بن اسحاق قال بعض العلماء كلام في برما ويل وما ويل انسان نكار الله ضعيف نو طبعا وركيد ضعيف راوي دا حجت نشي کرتا وله یو جواب ورته ولا مسلمان ها لکه سمو یو جواب ورته ولا کوم چې پیغمبر مبارک ګولې دا چې دا یو کال مخکې د وفات نه استقبال وکاو تاسو نه تاسو کوم کله نه ویلې دا حکم نه کوم نه معلوم شي پیغمبر مبارک وتدادني ویلې په قول سره انا هي قولي دا نه هي قاعده کلیه دا نه هي محرک نه باقي دي شوی کدا جابر پیغمبر مبارک نه ویلې چې استقبال تکلیف تکای نه ویلې دا حکم په مبتدا کوم نه مرسته دی وایي اوس هم پیغمبر مبارک نه خبر دی جابر دی پیغمبر مبارک نه لیدلې نه خبر چې جابر دی وایي کنه دې فعل نقل دی نو پیغمبر جابر نه لیدلې به وسو دا وسو وایي جواب راکا ولې د ساتنې شرعي دی چېرته پیغمبر استثناء کړی دی په دې حدیثو کې چې په صحابه کې سړي او پلان دی کې جایز دی فلان او فلان 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 دا جابر لیدلې دی مولانا صاحب نوی لیدلې بیا وسو نو یو بل جواب یې مکمله اذا هو مختص پیغمبر مبارک ولې حقیقت محمدی د کعبه اعلی دی حقیقت محمدی د کعبه نسه او ولید محققین قول غایب ظاهر لا دا برادي چې په کې مراد دلایل ورته ولید محققین علماء قول غایب رسول الله مبارک سری ظاهر حقیقت محمدی د کعبه اعلی دی او مختص هغه خاص دی تاسو وګورئ په هغه چرته د جابر په صحرا کې لیدلې به مستعد دلیل نه لري
کله جابر په صحرا کې لیدلې مستاسو دلیل نه دی او په جابر په بنیان کې لیدلې وي نو کله جابر په بنیان کې پچته په غنده ولې دي چې خاصه مو کې اته نه ګوري نو په جابر نه وکړل پیغمبر مبارک دا هم کوم مطلب نه معلوم شي وسم لا رسول الله مبارک ته په دې چې جابر لیدلې دا خو نه د خپل د سپاتو نه چې د کوټه خاطر رسول الله مبارک نظر کړی او یاد ساته صحابي کې پیغمبر ته وګوري چې هغه ورته خدای نه نظر پکې نه فورا مخاله دا په پټای کې پیغمبر نه وي نو که صحابه کې دا دلیل له شو الوایا او که بنیان کې نو پیغمبر نه خبر هغه پټ کړي نو پیغمبر ولې کافر د شریعت کې اجازه نه دیتا چې یو روایت یو استثناء کړو جابر نه یو د خاطر من ته هم څه معلوم شوی او یادا چې دا پیغمبر خصوصیت دا حقیقت د قابل نه لري دا مثلا نصوص موجود دي بل راشه بل روایت کم یو دی بل دلیل د ابو قتاده ولې منته یا خدای بل دلیل چاو دا ابو قتاده او هغه د خپل رد چې باقي ابن لهيعه یاد او بل دلیل د عائشه هذا تمامه ابل عائشه استقبلوا بمقعدتي القبلة يا خدای دا جوابونه مې درکړل ابن ماجه کې چې دوه سند دي یو کې عراق د عائشه نه نقل کوي منقطع بل کې خالد ابن ابي سلم متفق علیه ضعیف دی او بل جواب مې درسره درکړ بل عام مجالسو کې مخکې دي عام مجالسو کې او یا ته منسوخ وایي دا بلا د روایت کې موسی محرم دا نو ګور دا دلایل شو اذا مخکې د جابر هغه ما ضعیف وګرځاو جواب مې دی وګورئ دا ابو قتاده لري ابو ضعیف وي او د عائشه ما درته وي مضبوط دلیل سره دا واستنه دی واستنه کوم یو دی شابسي رقيب يوما على بيت حفصه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستقبل القبلة دا مضبوط روایت دی دا مضبوط روایت دی د دې نه جوابونه کوم درته دا روایت چې کوم مضبوط ذکر کا یو فعل لما سره قول دی وایا دا فعل رسول الله لما سره سدي قول رسول الله قول د فعل تعارض راشي جل تدې ملاوي وګوره دا فعل لم تدې ملاوي کې هغه ځات مضبوطي او دا ما چې کوم قول به دا ځات مضبوطي د صحت په معیار کې هغه فعل ولا مضبوط نه دی نو دا قول دی نمبر 2 ما سره روایت دی هغه محرک دی دا څه کوي مبيح دی دا محرم او دا مبيح تعارض جل تدې ملاوي مخالف دا نمبر 3 تمام قاعده کلیه دا ما سره کوم روایت دی نه سدي قواعد کلیه دی او دا یو جزئی واقعا ما سره قول دا فعل ما ولا محرم دا مبيح ما ولا قواعد کلیه دی دا څه دی لکه یو جزئی واقعا قانون بیانا کله دا قاعده کلیه او یو جزئی واقعا مس کې تعارض راشي کله متدین ملاوي قاعده کلیه ما تاسو ته ویلو په ترکیب دا وایي ورته یو په دې باندې ځاتي راځي او فعل مې ویلو محرم او مبيح مې ویلو او نن په دې ځاتي راځي یو واقعه کلیه او بل فاسوي واقعه جزئیه چا متدین ملاوي قاعده کلیه دا بل ما ولا مصرح دا محتمل دی ما ولا سدي مولانا سره مصرح دی او دا څه شی دی دا محتمل دا مصرح او دا محتمل دي تعارض راشي مصرح له تدلیل ورکو محتمل نه الدليل مع الاحتمال لا يصح للاستدلال الدليل مع الاحتمال دا قاعده الدليل مع الاحتمال سمعوا لا يصح للاستدلال كم دليل سره احتمال مرتي باغي استدلال نشي ویل ما ولا مصرح دي الكل نهي زبردست او دا محتمل دي څنګه محتمل دا استعمال وسوای دویم کې دي چې ابن عمر کې معانو نظر نه کړی حضور پاک منحرف او خود جواب نظر نه کړی ولې استای او استاد یو ځای کې ودس ماته او دا غیر اختیاري نظر ولګي نو جواب نظر په کې نظر په مخه رسول الله مبارک ته چې جواب نظر وکړي اته په نظر نه وته ممکن ده چې رسول الله مبارک منحرف وسو منحرف جواب معانو نظر نه ودا دا حاضر عرف دی چې پیغمبر ته څنګه ګوري نو یو پکې دا تعویل دی چې پیغمبر مبارک سره چې خلق تعویل د تعبیر احترام کې په خپل بیان نو یو دا چې رسول الله مبارک منحرف او ابن عمر کې معانو نظر نه کړی یا دیم سره چې دې شي دا وتاو کته د حضور پاک په دې دی
نزل پیغمبر ددن پرده کوله نو قبله ته راشه زل پیغمبر ددن پرده کوله کوم خاطر شوی قبله ته نو د ګمان په قبله ته ما دا به احتمال پیغمبر منحرف او چې دی ولې ټول قبله ته راشه د دې میونه وی نو د ګمان په قبله ته ما او دریم سدي مخصوص رسول الله مبارک کوله دی او مې درته چا کوله مخصوص رسول الله حقیقت محمدی اعلی لتعبیر خبره خاصه ده او سرورمه خبره نسو کړله ما ته وره چې دې بار نه وي خاطرې او حضور پاک دې نه وکړي چې حکم په مطلق نه راغلی شي وای چې یو روایت او استثناء کړي یعنی داسې روایت ته ما ته نشي کولی چې رسول الله مبارک صحابه استثناء وکړي یو نشي نو پیغمبر کاتب نه علم او کاتب نه وایي کاتب د شریعت او کاتب کله ابن عمر نوې خاطرې پر دا حکم شرعي ما ته سره معلوم خدا ته پیغمبر مبارک او عمر ته دې کوي چې دا به دوه یې برابر دی او د اسمانه کومه ته عادت بالله تاسو ګورئ نو یا به پیغمبر مبارک خبر مې دې دې ما دا به کوم نه امت ته مثلا جوا او استثناء ده صحابه یو په روایت کې وراغله چې یو دې یو استثناء ده دا په پیغمبر مبارک پټ لګیاله ابن عمر نوې خاطرې ته په حکم ذکر نه معلوم شوی دی دا اول شو مولانا صاحب سمې اول شو احتمالات پکې دا مصرف مقابله نشي کولای یو بل روایت ته ابو داود کې ابن عمر یو جزئی یو موقوف روایت ده ابو داود کې تاسو ویلي دي هغه دالي چې انا خراحله مستقبل القبله انا ابو داود کې شتا ابن عمر چې انا خراحله مستقبل القبله ثم جلس يقول اليها ابن عمر انا ابو داود کې شتا انا خراحله مستقبل القبله جبريل يسمى ولا ثم جعل يقول اليها ثم جلس يقول ابو فعل ابن عمر إذا أخبر حضور الفاتح إذا لذلك استنباط كره अब ابن عمر إذا حضور الفاتح استنباط अब फिर ابن عمر ده موقوف ده مرفوع روايات مقابلة نشي هذا خپل اجتهاد ده مرفوع مقابلة نشي کولای فدمو روایت پر موافق بالقرآن دي دمو روایت ګوره قولی شو محرم شو مصرح شو وایا قاعده کلیه شو او اوفق بالقران القران کې سوی الله پاک ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لك بكر مقيم الله عز وجل او لا ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب یو راپورټ بل روایت دی د عمار روایت کې تبرانی موجب کبیر کې د عمار روایت دی چې بسې موجب کبیر کې دا یو روایت دی ادا رأيت عمار رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة بعد النهي نفس لغاية نوره رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة بعد النهي نفس من ذلك مستقبل القبلة لغاية نوره وريوم ذلك كما في الزيادة يا ترى بالذات إذا اللي پیغمبر مبارک وتعالى نے بولے کدے نے بھی نے حکم رکھم نے معلوم دریم خصوصیت پیغمبر مبارک بیکم ضرور ما ضعیف تھی جعفر ابن زبیر نے پڑھی سوف او اجمع العلماء على قوله جعفر ابن زبیر نے پڑھی او اجمع العلماء على ضعفه دلائل ما تخلص کړل کوئی شی ور باندې کړه نو بچاته خبره ثابت وي و یو خبره تصالحي مونږ کما او اداله شافعي سے وجود په صحرا کې جایز ده ولګرا مطلب ویول صحرا کې جایز ده او په آبادو کې منع ده په آبادو کې غیر چاپیره دغه دیوالو آبادو کې ځدي او صحرا کې مخه د دیوال نشته نو موږ چې خبره ده چې سبب په شپه په دیوال اعتبار ورکې
او مساحات کې چې دا ټول خارونه او غرونه د پرمینس کې لري اعتبار نه وایي مقصد خو بیت الله دا د دغه مساحات کې نه کاري بنیاد کې نه کاري وایي کنه نو په آبادی کې شپږ فوټه او فوټه اته فوټه دیوال اعتبار ورکړي او چې صحرا کې کې نو د خارونه چې په میاس کې دي او د غرونو چې په میاس کې دي هغه اعتبار نه یو ډېر په دې شابه دي نو هغه ویل کنه چې صحرا کې وځه کنه کې پیریان په منځ کې دا یې نظر ورته बोले अब तकदीर तो पाला लोग कौन से मेरा अपने तमक्के तो बता मक्के उसका पर मकाद पे नजर लगी जल्दी जल्दी मक्के और पेटे के इशारा उसका पर मक्की सबंध में नजर लगी नजर में कहते थे से मुस्के और फिर आप की मुस्के है बस या खुदा मदे मक्के और ये हमेशा थे और मेरे वहां हकूमत की मुस्के क्या बस की और किसी के पेरियार एहतराम के पेरियार एहतराम के तो कम लेके बाद पेरियार एहतराम तेरे के मुसलमान तो जिसका औरत वाली नजर में एकदम बमहाल और पेरे के काफिरी आवाज का